نن درله یو بهترینه وظیفه در کوم، یقینا درته یم بعضې ځایونو کې زه بیاناتو له لاړ شم که نه، هلته ماته چې کله زه بیان ختم کم د هغې نه بعد بعضې خلک ماته راشي یاره قاري صاحب ماته څه عمل وښایه، ماته څه وظیفه وښایه. زه ځان سره داسې حیران غونته کې شم چې یا رب کریمه ډېر غیرتي ذاتې ډېر چې کوم دی طاقتور ذاتې، یا رب کریمه زه څه شی یم چې ماته خلک راځي او زما نه وظیفو تپوسونه کوي چې قاري صاحب ماته وظیفه وښایه، مولانا صاحب ماته وظیفه وښایه. یقینا درته یم موږ ټول ډېر زیات ګناهګار یو، ډېر خطاکار یو، ډېر سیاکار یو. یا رب کریمه زموږ د ټولو ګناهونه هغه چې کوم دی معاف کړي، کم ګناهونه چې مونږ په ښکاره کړي دي، کم ګناهونه چې مونږ په پټه باندې کړي، یا رب کریمه کم ګناهونه مونږ ته یاد دي او کم نه دي یاد، یا رب کریمه دغه ټول ګناهونه راته معاف کړي. یقینا درته وایم ډېر بهترین عمل دی، نن درته داسې بهترینه وظیفه ښیم چې ټول به خوشحاله شي او ډېره اسانه وظیفه ده. ګورې ګرانه وظیفه دم نه حاجي صاحب ته هم کولی شي ښه، ځکه چې هغه ډېره بهترینه او اسان عمل دی. یا لطیفو د الله جل شانه دا مبارک نوم دی، یو نوم دی د الله یا لطیفو، خو ان شاء الله دومره فائدې به چې انتها به وي د پیدو. نو ښه په غور سره واورئ، د رزق د فراهۍ دپاره ده ښه، خو ډېره بهترینه ده او ډېره مختصر هم ده. هر څوک یې کولی شي، نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي. کورونو کې څومره زنانه زما د آواز اوري هغې ته هم اجازت دی، خو اجازت په یو شرط باندې وي ښه جي، ټولو ته اجازت دی خو په یو شرط باندې به اجازت وي. هغه شرط څه دی چې چرته به مونځ نه قضا کوئ، تکبیر اولا به سړی به تکبیر اولا سره مونځ کوي، به چرته مونځ نه قضا کوي. زنانه به هم دغه شان فورا د اذان سره مونځ کوي، هغې ته به دا مکمل اجازت وي. نو مونځ په ټایم کوجي الله جل شانه به بندې لارې مونږ ته کولاوئ. زمونږ مین وجه، زمونږ مین مقصد چې کوم دی دنیا ته تشریف راوړل، هغه په دې بنیاد باندې دی چې د الله ټول حکمونه منل او د پیغمبر ټولې طریقې په خپله زندګۍ په خپل جسم کې راوستل. یقینا بس چې کله ما تا د الله حکم او د پیغمبر طریقې منلې که نه، نو ان شاء الله مونږ ټول به کامیابه یو. او که مونږ طریقې او د الله حکمونه د پیغمبر طریقه مونږ نه منله، نو مونږ به په دې دنیا ناکامه یو او په هغه دنیا به مونږ ناکامه یو. الله جل شانه دې مونږ د ناکامۍ نه وساتي. الله جل شانه دې مونږ ټول په دنیا کې هم کامیابه کړي او مونږ ټول دې الله جل شانه په آخرت کې هم کامیابه کړي. خو هغه وظیفې او هغه عمل طرف ته راځم چې هغه به څنګه کې او د هغې طریقه څه ده. یا لطیفو دا به 133 مرتبه وایي ښه، څومره 133 مرتبه. څوک چې د ورځې 133 مرتبه یا لطیف وایي، الله جل شانه به د داسې ځای نه رزق مقرر کړي چې د ده به په وهم سوچ او په وهم او ګمان کې به هم د ده نه وي، د داسې ځای نه به رزق مقرر کړي. خو الله جل شانه قرآن مقدسه کې فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، وای په مخ د ځمکه چې څومره زنده سر دي سالرونکي څیزونه دي رزق وای زه ورکوم. الله جل شانه فرمایي نو د رزق وعده دا الله کړې ده، خو کم از کم موږ به اعمال کو، د الله نه به غواړو، الله ته به فریاد کو. خو یو خبر ځان سره یاد وساتئ ښه، چې چاته خپلې کمۍ مه بیانوئ، چاته خپل مصیبتونه خپل تکلیفونه هغه چاته مه بیانوئ ښه. په دې کې داسې خلک وي چې د هغې د ټینشنونو د مصیبتونو د تکلیفونو نه د انسان فایده اخلي او د هغې نه مزه اخلي، د هغې نه خوند اخلي. نو چېرته چاته چې کوم دی خپل تکالیف خپل مشکلات چاته مه بیانوئ ښه، الله جل شانه ته بیانوه. وای څوک چې د انسان نه او د مسلمانانو نه او څوک چې د انساني شکل نه او څوک چې د انسانانو نه د بنیادمانو نه خپل غریبي پټی کنه، الله جل شانه به د غنی کی ښه چرته به د الله جل شانه په رزق پسې نه کړی. نو کله چې خپل غریبي خپل فقیری خپل عاجزي هغه صرف او صرف الله جل شانه تراولو، نو ان شاء الله چې کله مونږه عاجزي دا د الله په دربار کې پیش کو، الله جل شانه به زمونږه بند لارې کولاوي. نو کله چې عاجزی نه ده دا د الله په دربار کې کوه، دا فقیری ده د الله په دربار کې ظاهره وا. یا رب کریم ډیر غریب یم، ډیر خطاکار، ډیر سیاکار یم، یا رب کریم ډیر کمزور یم، تر باندې رحم وکړي. نو ان شاء الله الله جل شانه د طرف په پون باندې بهترین فیصله به د الله د طرف راځي. یقینا درته او دا زمونږ د راټوله الله جل شانه دې مونږه په جنت کې هم دغه شان راټول کی، الله دې مونږ په جنت کې هم دغه شان رايوځي کی. وصلی الله علی النبی الامي وعلى اله وسلم تسلیما. الله جل شانه دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق او ما ترا کی، بیا دې په تاسو درکې. والسلام، ډیره مهرباني، الله مرته خوشاله ساتي.